بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د مردان علاقائی خبرونو سره زه یم ستاسو قربا ملک اسماعیل. روغ جوړ به ورځ به او شپې به مو ډېرې ښه روانې وي ځکه چې سپرلي موسم دی او په سپرلي موسم کې هسې انسان ډېر خوشحاله وي. یوازې نه یم د وړاندې وختونو په شان نن هم ما سره سټوډیو کې موجوده ده. السلام علیکم. په خیر راغلی. زه نور یوسف زی امید کوم چې ټیک ټاک به یې روغ جوړ به یې او واقعي د دې موسم نه بعد د ښکلي موسم نه به تاسو چې کوم دی خوندونه اخلئ او که ته داسې ووایې چې نیکې هیلې احترامات نو هم څه مسله به نه وي. جي ګرانو کتونکو زه ټیک ته او ګرانو کتونکو څنګه چې ما د سپرلي موسم خبره په سټارټ کې وکړه چې د سپرلي موسم شروع شو او د سپرلي داسې موسم وي چې کله پکې موسم یخ وي کله پکې ګرم وي خو دې نه علاوه یو بل موسم هم شروع دی. هغه موسم دی چې د الیکشن موسم هم دا کال دی د سینټ الیکشن مو شنو په دغه حواله هم خبرې کوو. بیا چې کومو خلکو 15 کاله زمونږ په ووټ باندې راغلي وي او زمونږ خدمت یې کړې وي هغوی څومره خدمت وکړو نو په دغې اړه باندې نن مونږ د مردان د پی کې 26 MP ابتهار علي مشواني صاحب راغوښتی دی خپل سټوډیو ته او چې کوم د مردان اوسېدونکي دي نن به هغوی نه مونږ دا پوښتنه کوو چې د مردان خلکو لپاره مو څه کړي. سر ستړي مشي درته وایو په مردان علاقایي خبره دی. وعلیکم السلام. ډېره مهرباني. نو اکثر دا نور یو تپوس کوي چې ریسپانسیبیلیټي څنګه دي ذمهوارۍ څنګه نو اوس ته وره تپوس تا ته نه هم د دې تپوس خپل وخت دي نن هغه تپوس ته وکړه. ریسپانسیبیلیټي څه روان دي هلې ځلې مصروفیات په داسې بسم الله الرحمن الرحیم هلې ځلې تاسو ته پته الیکشن چې څونه بس ټایم رانږدې شو نو هلې ځلې ډېرې زیاتې شوې او میدان هم تقریبا بس سجاو کېدو والا دی. نو څنګه خو لکه زه به درته وایم چې نور MP او نور لکه منسټر او MNS چې کوم دي نو هغوی به د خپلو حلقو نه ډېر وخت چې کوم دی به ډېر بار تېر کړي خو شکر دی موږ په خپل حلقه کې وخت تېر کړی دی نو موږ داسې انشاءالله چې نه به محسوسېږي چې یاره څه پوزیشن دی څه ځکه چې موږ روټین سره چې کوم دی نو دلته به روټین سره ګرځو روټین سره چې کوم دی اسلام آباد او غم خادی یو څه بل څه که نه په خپل حلقه کې ان یو او حلقې نه چې کوم دی نو بهر ډېر نه یوتي نو موږ ته نه محسوسېږي خو بهر حال میدان ګرمه چې کوم دی نو شروع شوې ده او انشاءالله مقابل انشاءالله کې ښه تیار یو. نور صاحب زه به تا نه تپوس وکړم چې لکه ډېر خلک دي چې ابتهار علي مشواني صاحب به پېژني خو داسې ډېر وي چې لکه هغوی MP هم ډېر نه پېژني نو زه وایم چې ابتهار علي مشواني صاحب نن موږ تاسو راغوښتې او خدای دې وکړي چې بار بار راشئ. تاسو خلک وایي چې ابتهار علي مشواني صاحب څوک و سیاست ته څنګه راغی او خدمت یې څومره وکړو دغه سوال له دې ځای چې دی وکړي. سیاست ته مطلب په څه مقصد باندې تاسو راغلی څه جذبه وه ستاسو؟ داسې ده چې سیاست چونکې موږ کوم وخت کې چې سبق وي او کوم وخت کې سټوډنټان وي نو هغه وخت کې دا جراثیم چې کوم دي زموږ کې دننه وو په دا هغه وخت چې کوم شروع شوي دي نو دې وخت ته پرې لګیا یو او داسې لګیا یو یو حقیقتي خبره درته زه کومه چې دا کومې په کوم سوچ باندې لکه د دې نه مخکې موږ یو د ایسوسییشن او مردان چیمبر اف کامرس کې چې کوم دي موږ خدمت کو لګیا بو خو هلته چې موږ کوم خدمت به کوو نو هغې کې به موږ کو هر څونه به مثال په طور د ورکوټ نه ورکوټ یې کار موږ کو نو خلکو به یې لا دي بخه خلکو به دعاګانې هم وکړي خلکو ځکه چې هغه بغیر څه لاړه چکېدو اوس دې موږ وایو چې دا موږ داسې سیاست شروع کړو چې دا موږ اورال لکه څه د مارکیټ یا د خپل بازار یا د خپل برادرۍ چې کوم دي د هغې نه علاوه چې کوم دي نو موږ نور د قوم خدمت چې کوم دي نور هم وکړو دا یو زموږ سوچ و الله پاک په هغه سوچ کې موږ کامیاب کړو نن لګیا یو نن په حقیقت کې چې کوم دي نو موږ لګیا یو موږ شپورس چې کوم دي د خپل قوم دپاره د خپل عوام دپاره کوم دي شپورس یو کړي دي او موږ لګیا یو خدمت کوو او په دې سوچ کوو په دې سوچ نه کوو چې یو سړی به وایي چې دا به مثال په طور په دې کې څه به وکړي یا یو څه یا بل څه لالچ مقصد باندې نه دی یو ښه نیک سوچ باندې یو ښه سوچ باندې چې کوم دي نو موږ انشاءالله که خیر کوو لګیا یو او انشاءالله سوچ زموږ زندګي نو انشاءالله د خپل عوامو خدمت به کوو انشاءالله. نور دوی نه به یو پوښتنه بله هم وکړو لکه دلته کې چې کوم کتونکي د هغې ته هم دا وایو چې کومې داسې غټې غټې منصوبې یا داسې څه کارونه هم کړي چې کوم خلکو نه پټ دي یا تاسو کړي وي؟
بیا ځینې بل تپوس هم دی که نه چې کوم خپل حلقه کې څومره کار کړی چې خلکو ته پته وي. داسې ده پاکستان تحریک انصاف زه خو دا هر ځای کې یم او هر چا ته ویم او هر ټیم دا خبره کومه چې داسې ده چې پاکستان تحریک انصاف لارې کوڅو او ټرانسفارمر د روډونو سیاست ګورې نه کوي. او که دا په دې باندې یو سړي دا سوچي چې یاره بنګله په دې لارې کوڅو په دې ټرانسفارمر باندې سړی اوټ راکوي نو دا به د هر یو سړي د هر یو MP د MNS چې دا بغایت پېمي نه موږ د چا نه په دې اوټ غواړو او نه چا نه په دې باندې چې مثال په تور چې کار وله کوو موږ به چې کوم دی نو اوټ به د هغه نه اخلو. موږ دا سوچ نه دی کړی په دې باندې. موږ زموږ چې کوم سوچ دی لکه څنګه چې د NP دور کې دلته چې کوم دی دلته 13-15 کاله کوم تېر شوي د NP او دې ځای کې د دې صوبې چې کوم دی نو وزیرا دې مردانو خو زه به د خپلې حلقې خبره وکړم چې هلته چې کوم دی نو 10 کیلومتر روډ په دې پوره صوبایي حلقې چې کوم دی هغه نه دی جوړ کړی ځکه زمونږ حلقې چې کوم دی بالکل یتیمه غوندې پرېښې وه پاسماندې پرېښې وه او زمونږ حلقه چې کوم دی زمونږ حلقه داسې وه چې لکه دا د مردان نه بالکل بار ده دا ته په تورغر کې د یا ته مانسیره کې د یا ته د ابټاباد کې ضلع کې د NP خلک هلته نو هلته پیپل پارټي MP او هلته چې کوم دی بل څوک داسې اونه د NP هلته کو چا کار لکه مثال په تور NP کار کړی نو خپلو خلکو له چې کوم دی یو ځای جوړې کړي دي یا بس داسې قسم کارونه کړي دي که جوماتونو له پیسې ورکړي وي هغه خپل ورکران په جیبونو کې اچولي. دا یو حقیقتي خبره ده دا یو ثابته خبره ده خو موږ انشاءالله شکر الحمدلله موږ هغه کار نه دی کړی. موږ داسې یو کار کړی لکه هغوی یو ناره وایي چې موږ عبدالولي خان یونیورسټي رول ته راوړې ده نو موږ ورته وایو چې موږ چې کوم دي نو د هغې سره موږ دلته مومن یونیورسټي راوړې دلته او هغې سره چې کوم دي که موږ انجینرینګ یونیورسټي هم دلته راوړه. تاسو وګورئ دلته هغوی موږ کالجونه راوړي دي موږ هم په هره صوبایي حلقه کې چې کوم دي تقریبا یو دوه کالجونه چې کوم دي لګیا دي پروسس کې روان دي څه باندې کار شروع دي او څه باندې انشاءالله خیر زر تر زره به کار خیر انشاءالله شروع شي. داسې په ایجوکیشن حوالې سره چې کوم دي لکه زه به دا ویم چې موږ سره 2500 سکولونه دي او تیر 15 کاله کې به دا ویم چې په 2500 سکولونو کې به ټولې 25 کمرې نه جوړې شوي او شکر الحمدلله په دې 2500 سکولونو کې میل او فیمیل کې زه به دا یم چې کم سے کم په 2000 سکولونو کې به په 2000 سکولونو کې به کم سے کم په هر یو سکول کې 2 3 او 4 پورې کمرې چې کوم دي جوړې شوي داسې هغې کې چې کوم دي نور داسې فیسیلیټي چې د هغو ته پکار دي او ډېر ماشومانو ته ډېر تکلیفات مشکلات دي نو دغسې کړي زمونږ چې څو تاسو وکتل زمونږ په حلقه کې چې کوم دی کیډ کالج دی زمونږ نور داسې تاسو وګورئ بیوټیفیکیشن زمونږ 1 روپۍ چې کوم دی مونږ مردان او ښکلیوالي لپاره لګیا دي کوو داسې 2 فلای اوور چې کوم دی زمونږ لګیا دي نور داسې ډېر کارونه چې کوم دی مردان کې روان دي تاسو به وینئ ډېر ښکاره به شي انشاءالله خو چونکې تاسو ته مونږ ووایو چې مونږ په دې لارې کوڅو باندې چې کوم دی نو په دې باندې زیاتره زمونږ فوکس لري. څنګه چې نور سبزی دي خبرو پر خاص کر دا بایومیټرک دا سیستم لري په سکولونو کې د دې باندې سخت داخله خلاف چا چې ډیوټي نه کوي ډیوټي په ټایم کړه په هسپتالونو کې په سکولونو کې او دا یو ډېر ښه ګام دی د پاکستان تحریک انصاف خو کتونکو وخت شوی د وړې شان دمې او د دمې وروسته به ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو. کتونکو یو ځل بیا تاسو ته علاقې خبرونه کې هرکلی وایو. تاسو ګورئ علاقې خبرونه موږ سره زموږ چې کوم دروند مشر ګیسټ میلمه دی هغه شواني صاحب سر یو ډېر څنګه تاسو خبره وکړه چې دا کار روان دی دا کار روان نن سبا چې وکتې شي نو ستاسو خلاف یو څه تورونه لګېدلي دي هغه که وګورئ نو چې سب مسله راځي په مردان کې که چېرته د اسما قتل کیس مسله راځي یا که دغه شانتې نورې په یونیورسټو کې څه مسلې راځي خاص کر اوس چې کوم د سینټ د الیکشن نو او ټارګېټ پکې ته نو دا خلک دشمنان شوي دي که څه وجه راځي ولې دومره مشهورتیا دی کوله چې اوس د خلک مخالف دي. داسې ده چې دا کومه خبره تاسو کوئ دا یو حقیقتي خبره ده او کوم سړی چې کار کوي نو خامخا به د هغه مخالفت وي. که یو سړی کور کې ناست وي او بېغمه بالکل کور کې ناست وي او هغه کور روزي نه یا مثال په طور په اسلام آباد او په پېښور کې ناست وي د هغه واړه مخالفت نه وي. د هغه که مخالفت وي په خپل حلقه کې به هغه یو سړی به ورته وي چې رانغې کار یې ونه کړه پلان کې یې ونه کړه ډنګري یې ونه کړه
اوس موږ د هرې خبرې د هر سړي چې کوم دي د خبرې جواب هم ورکوله او داسې نه چې لګېټو موږ پاتې ټو هغه جواب ورکوو موږ جواب هغه جواب هم ورکوله خو بدقسمتي دا ده بس زه به دا ویم چې دا خبره خو د دې پوره نه ده خو به هر حال په کار زما دا میسج دا پوره مردان ته لاړ شي او پوره قوم ته پوره پښتنو خلکو ته لاړ شي موږ د میډل کلاس خلک یو دا برداشت نشته برداشت کیږي لکه موږ د خلکو ته برداشت کیږو نه او وایي دا ولې ام پی ای دي دا ولې دونه غټ دغه ته چې کوم دي سیټ ته ورسېده بیا ام پی ای شو بیا ډیریکټ چیرمن شو په هلته چې کوم دي سټینډینګ کمیټې چیرمن دي داري او په هر ځای کې اوس خبره دکه ده اوس خبره ده چې مونږ د خپل عوامو سره په یو خبره ستو دینه مخکې مو وی چې مونږ 24 غنټې د خپل عوامو سره یو اوس دکه ځای کې خلکو ته مشکلات دي اوس کو مونږ وایو مونږ مثال په تور یو ښه کار کوو نو خلک وایي چې نه دا ښه کار خو چې کوم دي دا داسې نه لکه اوس ماته ستو زموږ په هغه کې کیډ کالج جوړیږي زموږ په هغه کې کیډ کالج جوړیږي 3 ایربورو په پروجیکټ دی هلته یو د هغه ځای چې کوم دی یو خان ګوټي دی هغه وایي چې زه په سټیر عالم دلته د کیډ کالج ضرورت تاسو سوچو کې دې خبر ته هلته په کار 3 روپۍ لګي هلته خوشحالي راشي هلته به چې کوم دي خلک نوکران شي پای کې هلته چې کوم زموږ ماشومان چې کوم دي د ملک په تاریخ کې لومبني ګرلز کیډ کالج د جنکو کیډ کالج بل نشته پاکستان کې دا لومبني چې کوم دي جنکو کیډ کالج دي او هغه د هغې خلک چې کوم د مخالفت کوي نو صرف او صرف خبره صرف دا چې مونږ یو کار کوو او چې تاسو نه کار ډیر کې دونه بستا مخالفت ډیری خو مونږ په دا خبرو چې څنګه راکې دا سو قتل چې پارټي کې لک خلکی چې پارټي کې لک خلکی نو مخالف دغه نه خصوص یو استثمار شي بلته ته جی اس چې بلته وي تاسو پلان کې شوي خو چې کله په پارټي کې خلک ډیر شي کنه نو خامخا پای کې اختلافات او مسلې تاسو ډیر خوږی کنه او چې کوم څه ډیر خوږی خلک ډیر خوري د سینټ د الیکشن دا تورونه چې پتا سو لګیدل دي چې ټیکټ مو خرڅ کړي په اوټم خرڅ کړي دا څه کی سره دي دا هغه پیسې تشویجی دار راته وای نور وی ځکه معلوم پکې راکی دا څه چې لومبني خو کول کردارې ما چې ستاسو چینل په وسالت چې کم دی زه د سپریم کورټ ته چې په دې باندې سموټو والی سپریم کورټ چیف جسټس زماله خواستی او تاسو دا تاسو بار چلوي زما تاسو بار دا چلوي او ځکه یو چلوي کنه ځکه یو چلوي چې هغه په ټماټر باندې سموټ والی په میډیسن سموټ والی کوم مثال په تور معمولی ونته روان غونته کار معمولی ونته بس کوچا سره معمولی ونته سپایس هم زیاتیو شي نو هغه سموټ والی معمولی ونته شهري سره زیاتیو شي هغه سموټ والی زه 3 لک خلکو نمائندګي کوم 3 لک خلکو نمائندګي کوم یو نجی چینل چې کوم دی یو ټي وي چینل چې کوم دی هغه زما عزت تار کی زما بالکل بے پردی کی او اخیری کې چې کوم دی هغه وې زما پی غواړم وې دا چا استعمال کړم افسوس خبره ده دا ټلیفون کړو که څه ګوره دا چلی جی لکه دا خبره ما ځکه سپریم کورټ بار یادوم چې زه هغه سموټو والی لکه تاسو وګورئ یو جاګ یو ټي وي دی یو شخصي ټي وي دی او هغه چې کوم دی نو هغه پکې یو 14 کسان نمونه چې کوم دی درکړلو ما چې هغه ته ټلیفون وکړو نو هغه ماته د سورسز خیمه ماته پوښتنه ته کوم سورس ته خبره کې هغه ما پیسې غوښتل زه یو ټلیفون ته واپس کوم واپس ټلیفون کو ویره جیزه خپل استاد چې کوم دی نو هغه زه استعمال کړی مجیو زما پی غواړم پلان کې کوم وړي ما تاسو خبرې کوي ما جیب خبره کې ستاره چې کوم دی نو مشرق ټي ولا ستاره چې کوم دی ایکسپریس مشرق اخبار والا ایکسپریس اخبار والا چې کوم دی په پرنٹ پیجونو چې کوم زمونږ عزت چې کوم تار شو ته ماته چې دغه دا زما پی غواړم یاره افسوس خبره ده نور سبزی څنګه چې دوی خبره وکړه کنه دا کم د دوی خلاف چې کومه دا پروپاګاندا شروع شوی په مختلف ورسپانو باندې داسې چې کوم جی ټي وي د نېشنل سرکټ خبره وکړو په هغې د دوی خلاف یو پروپاګاندا او واحد دوی چې دغه ټولو چینلو ته هغه لیږلي دي نوټس یې لیږلي دي عدالتي چې لکه دا تاسو ثابت کړئ کنه که ثابت نه نو نی په کار دي ګوره دا تیار دي مشوانی صاحب ناس په دا تاسو په اسمبلی کې دا خبره هم کړې وکنه چې دا ځینې چینل دي د خپل سست شهرت لپاره دغه شان دي په یو خسړی باندې یا په یو د عوامي نماینده باندې تورونه لګي بل دې سوشل میډیا خبره به وکړو چې دا 500 د 300 روپو هته بناسي یو سلفه ته به انتظار په غنټو ولاړ چې
ام پی اس سره سی پی یو باسي بیا ډي پی او سره باسي سی چو پورې هغه تعلق کی او راشي په سوشل میډیا باندې ځان نه به اپلاتون جوړ کړي چې ډېره خبره داسې مې چې لکه نو اوس دا خبره مار نه کله غوسه راشي چې پلار او مور ولې پیسې ورکړي کیلو ټماټر وروړه چې واپس یې وروړي شماري ورته کنه چې په لار کې ته چا باندې خوړ دي اگر راشي په سوشل میډیا باندې کینې ځان نه به اپلاتون جوړ کړي کنه نو دا خلاف پکار دا و چې تاسو په خپل اسمبلی کې صوبایي اسمبلی کې د خلکو مخنیوي کړو تاسو په خلاف دي تورم د زیاته سوشل میډیا ملاش کړو زه اسماعیل بھائی زه خبره کوم چې ان شاء الله دا تاسو ما په دې پورا عوام سره زموږ وعده ان شاء الله کې خیری پورا پښتنو سره زموږ وعده پورا مردان خلکو سره دا وعده تاسو هم کې خیری هم په دې پروګرام کې دا وعده کوم ان شاء الله کې خیری چې ما کوم مشرق اخبار ولا ایکسپریس اخبار ولا او جاک ټي ولا ان شاء الله داسې کار به سره کوم په دې عدالت کې به راحکم او داسې کار به سره کوم صرف په باندې کار نه چلیږي زم چې د غریب نه د غریب سړي چې کوم دي سبا یو داسې یو عزت چې کوم دي تار کې چې 50 پیری بیا سوچ په دې خبره باندې کوي داسې به خیر ان شاء الله نه پېدم او تاسو ته خیر ان شاء الله یو مثال به جوړوم ان شاء الله که خیر ده صحیح نور چې کوم مردان کې وګورو سیاست حواله سره دلته کې چې کوم مونږ وګورو نو په مردان یو داسې ګډ لته دی کې د وزیر اعظم د دې نه اکثر منتخب شي او نن سبا وزیر تعلیم وغدم دلته کې رستاسو او ډیډک چیرمن هم دلته کې وي راتلونکي د مردان د سیاست مستقبل سوي نه خپل مقام کمزوري نه خو ورېږي دلته کې وخت شوی د پیمن خان شوی وخت شوی د وړې شان د مې روسته به دا قیمتي خبره د احترامي مشوانی صاحب نه ورمو سره او جګران کتون کې ودل بیا تاسو ته په مردان علاقې خبرونو کې هرکلی وایو او څنګه چې د مین وړاندې مو خبرې کولې غوډل ته وخت شوی دی او څنګه چې پاکستان تحریک انصاف ته او چیرمن چې کوم د دوی د هم د سپورتس حواله سره د خبروم د سپورتس حواله سره دی ریپورت ګورو د شب قدر د مدري خان د غیر رسوبه خبرې کوم د سپرلی راتک سره د لوبو میدانونو کې د لوبغاړو په سرګرمیانو کې هم اضافه شوې ده او کلی په کلی د مقامی لوبغاړو ترمنځ د مختلف لوبو مقابلې هم شروع شوې دي د کومو د کتو لپاره چې د خواوشا سیمونه په ګڼ شمېر کتونکي هم راځي او د دغه لوبو نه مزې اخلي لکه روزانه حساب سره یا مطلب دا چې د هفته او اتوار د جمعې د کم از کم دا 3 ورځې مونږ فاینلز د پاره چې کم دی نو مونږ ته ډیر زیات آفر راځي نو زبردست مزه کوي پرونم چې کم دی ما مطلب یو والیبال فاینل چې کم دی نو دغه کړی دی او نن د دې رونو چې کم دی نو د کرکټ یو فاینل نو بس سپرلی موسم دی خوند کوي مونږ هم مزه الوتینه ښه زبردست خوند کوي او نوجوانان یې ښه مطلب دا چې خپل ټیلنټ شو کوي د شب قدر بټګرام په اشاره کلی کې هم د بټګرام او متریک کلو ترمنځ د کرکټ مقابلې شوې دي کومو کې چې د متریک کلی ټیم کامیابی ترلاسه کړې ده په دې مهال مشر میلمه د صوبایي اسمبلی غړي عارف احمدزی لوبغاړو کې انعامونه هم تقسیم کړل زما په خیال ډېر بهترین یو موسم ډېر ښکلی دی سپرلی دی او بل چې کوم دی اکټیویټیز ماشاءالله ګیر چاپېره هر ځای کې شروع دي ګورنمنټ چې کوم دی یوت طرف ته خصوصا سپورټس طرف ته ډېر زیات توجه ده هغه دغه نشانی دا ده چې موږ په هر یونین کونسل کې د ډسټرکټ ممبرز لپاره چې کوم دی خپل فند ورکړی دی او هغه هر کال چې کوم دی هر ډسټرکټ ممبر ته خو هغه د کومې پارټۍ سره تعلق ساتي هغه ته سپورټس فند ملاویږي او هغه مطلب هغې سره هغه اکټیویټیز نور هم زیات شوي دي د شب قدر اشاره کلي کې لوبغاړو کې د انعامونو د تقسیم په وخت د صوبایي اسمبلی غړي عارف احمدزی وویل چې د سپرلی موسم سره د لوبو خوندونو کې هم یو په 2 اضافه شوې ده هغوی زیاته کړه چې صوبایي حکومت هم ځوانانو ته د لوبو په میدانونو کې هغه ټول وسایل په ځای کولو کې مهم کردار ادا کوي د علاقې خبرونو لپاره احمد علي خان ایویټي خیبر شب قدر او ډېر ښکلی ریپورټ او ریپورټ کې د لوبو میدانونو ښودلی شو سپرلي موسم ذکر پکې هم وشو او نور سبزی څنګه چې تیاري مشواني صاحب ناست دی لکه دا الزامونه لګېدلو او ډېر زیات بد شوي دي بلکل دې حوالې سره تاسو خپل مشر عمران خان نه په دې حوالې سره څه غوښتنه کوئ
داسې ده چې دا تیر الیکشن چې شو د مخکې مې الیکشن د سنټ الیکشن شوی جی جی او هغه الیکشن کې هم ما یو کس دیم داسې سلیپ شوی غونتی و د ما خان صاحب چې کوم دی بار بار دا به تپوسونه کول چې دا سړی په کار دی چې موږ ته ښکاره شي نو په هغې باندې خان صاحب چې کوم دی نو داسې څه ریسپونس میلو نه شو او زموږ خفګان هم دا خبره وه چې په کار دی چې هغې ښکاره کړی نن به دا یو حقیقت باندې ښکاره ورسره نو زما د پاکستان تحریک انصاف زموږ مشر عمران خان نو هم دا خواست مې د فلم ورته او د دې صوبې د چیف منسټر جناب پرسټک صاحب نه چې چا مثال په تور په سوشل میډیا باندې نمونه راغلو خلکو سره نمونه شامل کړل مردان سره شامل کړل بل بیا هغه په ټي باندې چې بیا اخبارونو کې راغلو په شرمونو ټول خلک وشرمول ډېر زیات بېزته شو اوس د دې تر څو پورې د ما فیل داري چې دا حقیقت چې لکه څوک چې چا پیسې اغوستي چې چا دا اوټ خرڅ کړي چا په پیسو اوټ خرڅ کړي چا په تعلق ورکړي کنه نو هغه زر تر زر چې کوم دی بېنقاب شو د قوم ترې وښودلی شي او که چېرې دا نه کوي نو زما په خیال زه به بیا بس داسې لار استعمالوم چې سپریم کورټ دروازه هم خامخا کټکټاوم او ورته به یم چې د دې دا خلک پیدا کړي دا خلک وښیي د قوم ته وښیي چې د قوم ته ښکاره شي چې حقیقت د قوم ته ښکاره شي حقیقت څه دی زما خان صاحب ته هم دا خواست دی زما چیف منسټر ته هم دا خواست دی چې زر تر زر په دې کې انکوایري کنډکټ کړي او زر تر زر چې کوم دی او ریپورټ جوړ کړي او ریپورټ چې کوم خلک ذمہوار خلک دي کوم خلک باندې ثابت شو چې هغه د قوم ته وښیي نو بیا به حقیقت چې کوم دی د قوم ته هم ښکاره شي د عوامو ته هم ښکاره شي او د پوره دنیا ته هم ښکاره شي انشاءالله زما دا امید دی انشاءالله چې خیر وي موږ به انشاءالله الله پاک سره خرو کوي او څنګه دا خلک الزامات لګوي او تاسو ته ما ووایي چې نورې پارټۍ نور خلک لکه ما یو بېګا یو دغه چې کوم دی په سوشل میډیا د دې ضلعې د ANP د GST او عجیبه غوندې پکچر چې کوم دی د ما جوړ کړی خوا کې ورته چې کوم دی یو عجیبه غوندې لیکل کړي نو ډېر افسوس هم راته راغی افسوس راته په دې راغی دې خوا کې ده چې ما به شکر الحمدلله دا کار نه دی کړی زه الله پاک حاضر ناظر ګڼم چې ما د خپل پارټۍ چې څومره ممبران دي کو فسټ دی کو سیکنډ دی کو تھرډ دی کو فورث دی کو فایف دی کو سکس دی ټول مې یو شانتي ورکړي دي څنګه چې منسټر صاحب حکم کړی دی د پارټۍ مشر صاحب حکم کړی امې ورکړی دي او زه افسوس تر یم چې د NP هغه ممبر خرڅ شوی دی دا غاړه څه فکر نه کوي چې څه پوزیشن دی چې پسو خرڅ شوی دی او څه پوزیشن ښکاره خبره ده کنه او هغه ته پته ده چې د NP کوم سړی خرڅ شوی دی او په څه پوزیشن خرڅ شوی او چا اغوستی دی او دا خبره چې کوم دا کرونو روپۍ دي دا پټېږي نه دا خبرې پټېدی شي نه دا چې چا د مسلم لیګ نه چې کوم دي دلاور خان چا ډیلینګ کړي جمعیت چا ډیلینګ کړي دي پیپل پارټي چا ډیلینګ کړي دي دا ټولې خبرې چې کوم دا پر ریکارډ دي چا به ویډیوګانې کړي چا به د موبایل ریکارډینګ کړي چا به چا سره ملاقات نه کړي موږ سره بدقسمتي ده موږ دا بدقسمتي ده چې موږ سره چا ملاقات هم نه کړي کو چا ملاقات کړي بیا هم بیچاره ملاقات نه کړي بلیک میل کوي مو کنه نو ملاقات هم سره نه کړي بیا هم چې کوم زموږ په بادا چا بدنام پورا لا جی یو خبره ده جی دا چې کم مین سټریم میډیا راغلم نه دي په کار زیاتره داسې خبرونه وي د سوشل میډیا نه دی اوچت کي یو نوم یو اوله ورکي نو په کار د مین میډیا والم د سره زمونږ چې کوم په خپل په مین سټریم میډیا کې ناست یو چې خبر چې څو پورې تصدیق نه شوی د خپل د یو معمولی شهرت لپاره چا بدنامول نه دی په کار او کم سړی چې کار کوي نو هغه خو نړۍ ته ښکاري او تاسو کار کړی دی هغه دغه ستاسو حلقې ته هم پته را د مردان خلکو ته هم پته را چې ابتداري مشواني صاحب د خپلو قوم او د خپل وطن او د خپل خاورې لپاره څومره خدمت کړی الله مو ملګری شه مننه کوو ستاسو چې تاسو په دومره مصروفیاتو کې موږ له وخت راکړو نیرو سبزی تاسو هم مننه ادا کړئ او بار راځئ انشاءالله ګرانو کتونکو نن چې موږ سره دلته کې خوږ درون میلمه د PK 26 MPA ابتداري مشواني صاحب چې موږ له په دومره مصروفه وخت کې وخت راکړو بار راځي د خپل مردان سیمه ده او د خپل چینل لري د نورو خوږ میلمه لپاره به بیا راځي دواګانې زر وغواړم راتلونکي پروګرام کې به دوباره ملاقات کیږي تر هغې دمې د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ او مزید خبرونو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ او 3wavt.tv د لوی الله په امان خدای په امان